د دینه 22 کسان راوتی دي 22 کسان د کافرو دړل نه او 22 واړه کسان چې دینه هغه د مسلمانانو په لاس باندې مردار شوي دا د سر کسان چې کوم د قبیلو مشرانو هغه 22 کسان دي مردار کړو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نظر په کافرو لګي چې څنګه په نظر ولګي ډاری کې راوندل نبی عليه الصلاه والسلام د ټولګي نه وروته او چې څنګه په دغه شي گزارو کو داغه شو ډاری په باره کې نال د کافر لده ابو سعد ابن ابي طلحه د جنگ یهود آغاز داسې وشو چې د کافرونو مسلمانانو ډېر خلک په جنگ بدر کې وجلې او د دې مشران نیکونه پلاران هغه ول وجلو نو په دوی کې یو جذبه وا یو جوش پکې چې زمونږه هغه خلک د خلکو وجلې مسلمانانو وجلې موږ په دا خپل مشرانو بدل اخلو او کوشش دا کو چې موږ دا غي بدل واخلو مسلمان ډېر زیات مسلمانانو ته قسم د جنگ یهود آغاز چې شوی د اندار کافرو طرف نه شوی دی مسلمانانو دفاعي جنگ کړی دی دا مشرکین مکه دی روان شو د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته په خیال رااله چې موږ ور مسلمانانو سره جنگي کو مسلمانانو کو مجبور مسلمانانو جنگ نه کوو نه په دای وخت کې جنگ خوخو لیکن د مجبورې په حالات کې هغه جنگ ته تیار شو دا کافر چې مشرکین مکه دي ډېر په تکبر باندې راغلي د مکه مکرمه نه او ډېر په یو جذبه باندې دا کوم مقدمه چې هغه ما کې جوړ کې بیان کړو چې کله د جنگ آغاز کېدو نو فکافرانو کې به یو کافر आवाज وکړو هغه په میدان ته وروته نو الله تبارک وتعالى یو مسلمان صحابي هغه تیار کو او هغه مسلمانانو کې به یو ځوان پیدا شو چې هغه په مخې ته وته کافر به مردار کله چې د جنگ احد میدان ولګېدو او جنگ احد ته مسلمانانو او کافر یو بل ته مخامخ شو د جنگ لپاره نو کافرو کې یو کس راووتو او د جنگ आवाज وکاو او د ټولو نه اول چې جنگ احد ته راوته ده هغه یو کافرو او مقابله د پار راوته او چې زما مقابله وسوکو کی هغه ابو عامر الراحب ابو عامر الراحب دا جون دا د اوس قبيله سردار او مشر او د اوس قبيله مشري به کوله کله چې دا اسلام غلبه نه وکړي مدینه منوره کې دا د دور جاهلیت دور دی دغه د اوس قبيله مشري کوله او راهب ته څنګه وی چې دی په جاهلو کې چې نه راهب او پرهیزګار او پرهیزګاری په ډېر غالب او هغه غلطه پرهیزګاری په غالب د دې وجنه باید ته راهب وي او راهب معنی دا پیر صاحب دی پیرو د اوس قبيله نو دا ابو عامر الراهب چې نو دا د اوس قبيله هغه پیر صاحب دو اوس قبيله کې په مدینه منوره کې د اوس قبيله مشري کوله د بعثت د نبی عليه السلام نه مخکې کله چې نبی عليه السلام مدینه منوره ته راغی نو د ابو عامر الراهب چې نو د بیا د نبی عليه السلام عزت او مسلمانۍ هغه نشو برداشت کولای اسلام نشو برداشت کولای د مدینه منوره نه روان شو لاړ مکه مکرمه ته وتښتید مکه مکرمه ته چې کله لاړ د دوه په مکه مکرمه کې د مسلمانانو خلاف کافر تیارول قریش وې تیارول د ابو عامر الراهب او انت به هغه ته دا وسوسه چولې چې تاسو واجبہ خره کې دا مسلمانان دي او څو کسان راغونډ شوي دي مشران در وجلي دي پلاران نیکونه در وجلي دي او تاسو بدلنا پیغور به ورکو باغې به خلک تیار یو دی پکې مولا او راهب پکې باغې جاهلانو کې نو خلکو به خبره مو اورید نبی عليه السلام بدتا ابو عامر الفاسق ودا ابو عامر الراهب نه ده الفاسق ده نبی عليه السلام وته الفاسق دی چې کله د جنگ د وحد تراله میدان تراله د بنور خلک هم تیز ولودي په خپل راغله او د ویلوي کردار ادا کړ
او دبا کافرو ته وی چې تاسو پلارانو مشرانی وجلی او تاسو ته پوښتنه نه کوئ کافر اسیم خپاو په جوش جذبه کې مشرانی ولا وجلی د بیا نورم چې نه چالاکی وکول او دا به کو خلک به تیارو او د اوس قبیله به خپل مشرون غنو چې کله دور جاهلیت کې به د مشر نو دی راوچت شو د ټولو مخ کې راووتو میدان ته دې د پاره چې د نبی عليه الصلاه والسلام د عملګری تسنس کې سزان ترواړي ساغه زر پاتې شي دغه دا اراده و چې دا د اوس قبیله خلک دی او دا د سر ملګری شي چې دا आवाज کو ما په دوی باندې مشري کړی دا نو دوی به زما خبرو نو ما ته ورغوټ د نبی عليه الصلاه والسلام د عملګری با دوه ټوټي شي دې چې کله مخکې میدان ته وروته دا आवाज یو کو یا معاشر الاوس انا ابو عامر اے د اوس قبیله خلکو اے د اوس ډاری والو ز ابو عامر اذا سړی و چې تاسو مشر و او زه تاسو سردار و مطلب دا و چې نن د پیغمبر سره د ملګرتیا پری دی او د زما طرف تراش او زمون په خلاف کې چرته جنگ وکړي نو دا وته چې تاسو مشر ما او ابو عامر نو دا غسړه وتا د اوس قبیله چې کوم خلک ابو ته आवाज وکړو فلا نعم الله بك عینا یا فاسق ستاستر کې دی یقین شه الله نه فرمانه فاسقه ستاستر کې دی په دې باندې نه یقیني چرته دې الله تعالی خوشحالي غو نصیب نه کی مونږ ستابو ملګری کیږو د نبی عليه الصلاه والسلام په مقابله کې دغه په خلاف دی ابو عامر چې دغه خبره ووري دي چې د فاسق وي دغه خبره وانه ورید ډیر او پښو واپس راغی د میدان نه خپل کسانو ته اردن نشو کافر ته هغه ته وی چې د اوس قبيله ولا ډیر سرکشي شوی نه دي دی باندې هما مشري کړي د لازمه کشران او اوس دي ته وګوره ماته اوس الټا جواب راکو دا سړی سرکش خلک په سم په سړی باندې ورزي نو دې دا غل لا جواب شو کامیاب نشو راغی دا اولنی مبارزو د جنگ احد په دې ورغه आवाज یو کو واپس ملامت راغی په د باندې چا گزار نه کړ د بچا گزار نه کړ هو شروعات د جنگ د میدان د وګورو شو دې چې کله واپس شو جنډای وسره پلاس کې واپس راغی دې کې د دې کافرونو ډالې نه دویم کا سووتو دویم مبارزو او د دې مشرکین علم بردارو د دوی مشر جنډا ور سره وا طلحه ابن ابي طلحه دغه طلحه ابن ابي طلحه دلار او میدان ته ووت دا ابو عامر واپس راغی دلار او आवाज یو کو د میدان کې چې د محمد ملګرو صلی الله علیه وسلم تاسو خیال دار تاسو ګمان دار چې تاسو را توري با مونږه غوس کی او مونږه جهنم ته ورسې او کچا د تاسو زمونږ په تور باندې ملکړې شوې واله شوې تاسو به جنت ته لاړ شئ او تاسو به جنت ته ورسې زمونږ د توري دا وته استهزاء پته وروي چې تاسو په مونږ وجنه لکه هغه خلک په ګور او د استهزاء پته وروي ته ما باندې گزار ډېر ګرانه خبره ده دي چې وانت کې استهزاء پته وروي چې تاسو مونږ وجنه مونږ جهنم ته رسوي کوم مونږ تاسو ملکړل تاسو به جنت ته لاړ شئ ټوکی پورو چې تاسو جنت چرته مونږه وجن چرته دا ډېر ګران خبر ده نو مسلمانان چې دا आवाज واورېدو چې دوی موږ له پیغورونه راکړي او مونږ ته استهزاء په تور باندې دا خبرې کوي نه دي کې یو صحابي ور پاسه شیر خدا سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دغه طلحه ابن ابي طلحه مقابله دا سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ د خپل مجلس نا کم ټولګي کې چې دی ولاړ له ورټو په منځ او د طلحه ابن ابي طلحه مقابله دلا او تور رواغستا او د طلحه ابن ابي طلحه ته وي چې ان شاء الله ستا سر وځ په دې تور باندې راتن نه جوړو نو تا به جهنم ته رسول دا علی رضی الله تعالی عنہ چراغ او چې څنګه دې را مخامخ کېدونو علی رضی الله تعالی عنہ په باندې راتوري گزار کو پاتې نه کړ دې طلحه ابن ابي طلحه چې کله دې خپل کټ پلان دې راو ورته پایځه باندې یو روایت کې راځي دا
د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دا او دا خبر چې د دې نه خپل څنګه کټ کړه نو د طلحه ابن ابي طلحه لنګ چې کومواله نو داتنه پرانسته چې کله د لنګ پرانسته شو د عورت کار کېدون د علی رضی الله تعالی عنہ واپس شو چې دې نه کله واپس لاړ نو نبی عليه الصلاه والسلام یې سده وکړ سړی مړ شو کنه بيد الله رسوله گزار می کو په کټ شو عورت ښکارا شو پرده تل چې دې ځدی واپس لاړ بیا مې نور به زیدول نه برداشت بیا مې تصور په دویم روایت د ابن سعد رضی الله تعالی عنہ ده هغه وی چې کله دا علی رضی الله تعالی عنہ راغی او د بر طلحه ابن ابي طلحه باندې گزار وکړ د اثر ولو سره ولا ورته او دې باغ ځای باندې پودا تدبیق دا حدیث ومنځ کې دا د دوه روایتو ومنځ کې محدثین چې کوم تدبیق چې دا علی رضی الله تعالی عنہ راغی او د طلحه ابن ابي طلحه باندې گزار وکړ د نه خوا کاټ او دا د ابن سعد په واسطه چې کوم روایت ده د سند باندې نو د دې مطلب دا دی چې څنګه د خپل کټ لرا گزار کولو دوی گزار وکړو سره ولا نو وکړو دا طلحه ابن ابي طلحه هغه مردار کو وړي دا سره ولا دوه ټوټې کو مردار او مسلمانانو چې غوالي د الله اکبر او د نره تکبیر چې غوالي او چې کله دا د جهاد اصول دي چې کته دا کینو د نره تکبیر او د الله اکبر چې صحابه په आवाज کې چې کله دا طلحه ابن ابي طلحه مردار کو او دا سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ واپس شو بدوی کې او دریم کس راووتو او دا د درو د کار چې ډېر لګرانی د مهامخ چې یو میدان تر اوسي او یو بجلی کېږي بیا ستاسو جنگل کړی دا ډېر ګران کار دي کې د کافرونو یو بل کس میدان تر راووتو عثمان ابن ابي طلحه دا عثمان ابن ابي طلحه دی راووتو او ورمنډه کلاو جنډه دا کافر نو واغستا چې کوم مدار شو او راغه आवाज وکړو منډه والے چې تاسو کې سوچتي چې راوځي زما مقابله ده دا جنډه واغستا میدان ته رامنډه کلا او د تکبر د وجه نه اشعار په میدان کې ان علی اهل اللواء حقا ان تغضب الساده او تندقا دا شعار به وي په میدان کې ګرځېدو دا جنډه اغسته ولا غنا او دا خبره کوله په میدان کې ګرځېدو مسلمانانو کې مسلمان دي صحابي دي سيدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ سيدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ چې دی ولید عثمان ابن ابي طلحه دي عثمان رضی الله تعالی حمزه رضی الله تعالی عنہ را منډه کړه او راغی میدان ته راو او دته وی چې ستانه وزره جنډه څنګه پاتې کوم چې دا راغستل او د کافرو جنډه میدان ته باندې تر نو ته چې ورمن ټکلا دي سيدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ د سره په یو لاس کې جنډه و د کافرو د کافر سره یو عثمان ابن ابي طلحه سره چې څنګه په سيدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ گزارو کو نو اخر جنډه غلاسه دي نه پوګه کې کړ جنډه دی او اصول لري چې چا جنډه ورځي دا داغه د کوټې نه یا داغه د لاس نه د وایي دا بوخاري اصول دي چې جنډه بیا چارو چته نه چې څنګه د به گزارو کو د لاس دې کټو نو دا جنډه په بل لاس کې اوچته کړه چې جنډه په بل لاس کې اوچته کړه نو سيدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ له په بل وګباري گزار چې په بل لاس له گزارو کو د دویم لاس دې کټو جنډه ته او دا وی چې څوک د کافرو جنډه اوچتي دا بیا د حالات او گزارې په سره دي دا د صحابه کرامو جذبه او د عقیده جهاد سره مینا دي چې کله دا سړی مردار کو نو دا ماره کا شو په دې بدري کې ګورا کنه چې بس لکسار د ټوټو شو بس کیسه ختم شو نور وسبا دا خو د میدان جنگو میدان ته خلک راتلا او د مکه مکرمه نه راغلي ورو 500 کیلومتر مزه نه کړو بیا او اوس په گاډو کې په سم لار دي 500 کیلومتر دی چې پای وخت په خان باندې شو دي چې دغه جنډه ورته او د مردار کو دغه یو بل کس راو د کافر وړالینا ابو سعد ابن ابي طلحه دا ابو سعد ابن ابي طلحه درامن نکلا جنډه اوچه تکلا الاس کې واغست او دا आवाज یو چې دا جنډه نسم او بل څوک دا چې شته چې راوځي زمانه دا جنډه دا او ما سره جام دغه صحابي د نبی عليه الصلاه والسلام د ملګرو کې ولاړ
سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ نظر پر کافرونه کې چې څنګه به نظر ولګي ډاری کې راوړل نبی عليه الصلاه والسلام د ټولګي نه وروته او چې څنګه به دغه شي گزارو کو داغه شو ډاری په باره کې نال د کافر لده ابو سعد ابن ابي طلحه نو غشه ولا باره کې نال کو داسې ولا نال کو چې دی جبې دلار دا جبې ولا بار راوځي او بځای باندې مردار کو په خبره ده سب. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګری بم راواتو خروج ته راواتو د کافرو د طرفه جنگ راغلی او د هغه د طرفه اقدام او په مخ کې کسر واسو نبی علیه الصلاۃ والسلام درډل نه بل کا سو دو او هغه به مردار و د دې کافرو درډل نه یو بل کس پنځم مقابله نه راوته ده د دې پنځم مبارز د جنگو کس ته او دا لومبي هغه کسان راوځي په خبره ځان کوی کا جنگ د بار او هغه کس راوځي چې هغه مشري او صحیح جنگوي لکه دې ځای په پاسړې نه صحیح کس روباسي چې په جنگ باندې کوی کی چړمبي د سر کسان کې نه هغه مړي کله مسلمانانو طرف په یو د کافرو طرف او چې راوځي نو صحیح کسان د جنگ راوځي اسی غب شپ کسان نه راوځي دې کې یو پنځم کس راووت مصافه ابن ابي طلحه هغه د جنډا پلاس کې راوچه تکړه او आवाज یو کو چې داسې سوچتا چې زمو مقابله ته راوځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټولګي کې یو صحابي ولړ عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه یو گزار کړی دی او د یو گزار سره دا کار تمام کړی دی جنډه دې نه ورته دا غلم جنډه ورته دې یو بل کافر د شپږم چې هغه د دې مبارز د جنگو کس دی هغه وروته حارث ابن طلحه ابن ابي طلحه دې وروته دا هغه نه جنډه د لاس نو واغستا او جنډه بیا اوچه تک आवाज یو کو چې سوچتا چې مقابله تر اوځي او زما مقابله وکړي جنگ د بسیم د عاصم رضی الله تعالی عنہ ورتاو شو واپس دا سورو ګرځید او دا حارث ابن طلحه جو دی مردار او یو بل روایت کې راځي چې دی زبیر رضی الله تعالی عنہ مردار کړه دا حارث ابن طلحه ابن ابي طلحه او دیم پدای دی باندې مردار کړه د کار به ختم کړه دا جنگ دا میدان شروع دی ووم کس د دین راوته دا کافرو تر طرفه کلاب ابن طلحه ابن ابي طلحه دا کلاب ابن طلحه جو دا غرامت نکړه دا جنډه د کافر نه واغستا او چې د आवाज یو چې تاسو کې څوک زما مقابله تر راوړي نو چې आवाज یو کړو په دغه زبیر رضی الله تعالی عنہ ورمنډ کړه پای ځای باندې مردار جنډه کړو ادم کا چې د کافرو طرف نه راوته د مقابله لپاره دا جلاس ابن طلحه ابن ابي طلحه دی دا جلاس ابن طلحه چې دی راوته او رمنډ کړه چې څنګه رمنډ کول आवाज کوي په دای دین په دوران کې سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ د نصر आवाज ته نه سم کړه چې جنډه څنګه راوچه تکړه طلحه رضی الله تعالی عنہ گزار کړه او مردار کړه نه هم کا چې د کافرو طرف نه راوته د ناغار ارتاد ابن شرحبیل دی ارتاد ابن شرحبیل هغه جنډر واغستا او چې څنګه جنډر اوچه تکړه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ نظر په باندې ولګي چې د आवाज کینو د आवाज په کولو نه باندې مردار کړه د سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ لسم کا چې د دې مقابله نه را ډلې نه راوته مقابله د پاره د کافرو د ډلې نه ناغه شریح ابن قارز شریح ابن قارز دی راوته جنډه راوغستا میدان ته راوته خود د سره چا دا شکار کړه چې دا قاتل نه دی وایي چا به گزار کړه د دماغ سره ساوله ختم کړه د ساري د لری نه به گزار کړه د پته نه لګي چې دی چا وجه خدا مسلمانانو د طرف به گزار شو سړی مردار کړه چې کله دا کسان مردار کړل لاس کسا مسلمانانو ګلا نه زخمی شوی دی نه بګي شهید شوی دی لاس کسه دا غینه د سر کسان مردار نو پدې کې د شریح ابن قارز یو غلام دی سواد او بوابا سواد د دې غلام دی رامن نه او جنډه په لاس کې روچه تکړه او اوس په دې ډلې مقابله چې دا کنه هغه زمونږ د طرفه غلامان دي او आवाज یو کو تاسو کې څوک ځوانینو د دې غلام مقابله تراو د شریح ابن قارز غلام دا आवाज پدې کې چې دا د جنډه اوچه تکړه आवाज یو کو د جنگ لپاره نصاد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یا سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ یا سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ هغه ورمنډ کړه اختلاف شته دي تری وانو کې چا وجه
او دی ور منډه کړې دا هغه باندې گزار کړې دا وجلې ابتدا داسې شو داسې شروع شو چې د دینه کسان مدارول د دینه 22 کسان راوتی دي 22 کسان د کافرو دړل نه او 22 واړه کسان چې دنه هغه د مسلمانانو په لاس باندې مردار شوي دا د سر کسان چې کوم د قبيلو مشران هغه 22 کسان دي مردار کړو او مسلمانانو کې دغه څو پورې نه لا زخمی شوی دي او نه پکې لا شهید شوی دي او 22 کسان د غینه غړ غړ د جنگ کسان چې غیر مردار